عالمین د دوی په هغه وخت تېرولو باندې ډېر پوهه دی. همدېس کې بیا تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دی چې حدیث صفاق کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام ستاسو دپاره 3 څیزونه ناخوښه ګڼي دي، په هغې باندې الله تعالی دا خفه کېږي، ناراضه کېږي او دا د الله تعالی ناخوښ څیزونه دي. یو ذکر کړی دی قیل و قال، بغیر د ضرورت نه خبرې کول، فضول خبرو کې خپل وخت ضایع کول، خپل ټیم تېرول، په دې باندې الله تبارک وتعالی هغه خفه کېږي. او حدیث کې هم راځي چې د انسان من حسن الاسلام ترکه ما لا یعنی، د انسان د اسلام هغه خوبصورتي دا ده چې دی هغه څیزونه پرېږدي چې کوم ما لا یعنی وي. یعنی مطلب چې د دنیا او د آخرت فایده پکې نه وي، دې ته یعنی څیز ویل کېږي. دا څیز الله تبارک وتعالی ناخوښه ګڼي. او دویم ذکر کړی دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دویم څیز الله تعالی ناخوښ دی، هغه خفه کېږي پې، هغه اضاعة المال، مال ضایع کول، په ناجایزه ځای کې مال لګول، دی باندې الله تبارک وتعالی هغه خفه کېږي. او قرآن کې الله فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، په زور خرچي کوونکي خلک دا د الله فرمایي چې دا د شیطان رول دی او شیطان د خپل رب هغه نافرماني کړې ده. او دریم څیز ذکر کړی عقوق الامهات، د مور موریانو نافرماني، ځکه عموما واسطه د بچي هغه راځي د مور سره، نو ځکه یې ذکر کړی دی. او بل روایت کې دا راځي چې د دریم ځي په ځای باندې چې هغه ذکر کړی کثرت السوال، بغیر د دغه نه ډېر تپوسونه کول، دا هم الله تبارک وتعالی هغه ناخوښه ګڼلی. نو اصحاب کهف متعلق ذکر کړي، الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا کم ځای دی کوم علاقه ده، دا خبرې الله تبارک وتعالی نه دي ذکر کړي، ځکه دلته حدیث ذکر کو چې داسې خبرې هغه نه دي کول، هغه سوالونه چې د هغې نه فایده نه وي، د دنیا او د آخرت فایده ترې نه وي، نو دغه خبرو نه ځان ساتل پکار دی. الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.